وی ما حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خوبونو تعبیر بوله ورته دا یو فن دی یو علم دی الله رب العزت په چا باندې کولاو کی سمجھ ولا ورکی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ما دې تعبیر دا وستیو چې دا سپوږمۍ کوم چې په مکه مکرمه کې ښکارا شوی دا حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم او بیا دا سپوږمۍ اسمان ته وخته او په اسمان کې غیب شو نو د دې نه مراد ستا د معراج سفرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج سفر کړو او اسمانونه کراس کړو بیا د سپوږمۍ سره د ستورو راښکاره شو نو د ستوري صحابه سره ښکاره شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه اصحابي کالنجوم زما د صحابه مثال د اسمان د ستورو په شان دی فبأيه مقتدیتم اهتدیتم چې د کوم صحابي اتباع کوئ تاسو به هدایت ګاموئ نو دغه کوم ستوري چې ښکاره شوي دا صحابه وسره او بیا دا ستوري او دا سپوږمۍ لاړه مدینې منورې ته نو دې نه ما دا تعبیر کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه به هجرت کوي مدینې منورې ته او بیا دغه سپوږمۍ واپس راله مکې مکرمې ته نو د دې نه مراد د مکې مکرمې فتح وه چې صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام راله واپس او مکه مکرمه فتح کړه خو په دې ویره باندې دا ستوري سیوا و دا ستوري سیوا او بیا دغه سپوږمۍ د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په حجره کې غیب شوه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدفن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په کور کې